لقمان حکیم یو عقلمند دانا پرهیزګار متقی دی الله ولی الله تیر شوی دی په قران کې د په نوم باندې یو پورا سورت دی او د بچی ته کم نصیحتونه کړی دي هغه په قران کې موجود دي د پس یو وخت کې یو سړی سره غلامو نو چا سره چې غلامو هغه ورته وی داسې وکا چې دا بیزا بونزا او دا حلاله کا او دې په دې کل جسم کې دوه قیمتي شیزونه مال راوړل حضرت لقمان حکیم رحمت الله علیه هغه بیزا حلاله کړه او حلالولو نه بعد د هغې بیزې زړه او د هغې بیزې جبه دته راوړه مالک یې غږ ونه کړو څو ورځو بعد بیا ورته ویل لاړ شه فلانیه دا بیزا حلاله کا او د دې قیمتي دوه شیزونه ماته راوړه نو ما عزتمندو قدرمندو دی لاړو بیزا یې حلاله کړه حلالولو نه بعد بیا جبه او زړه دا یې د خپل مالک په خدمت کې پېښ هغه وایي ای لقمان حکیم دا څنګه چل دی ما تا ته ویله چې د دې ځناور قیمتي شیزونه ماته راوړه تا ما ته بار بار دکه دوه شیزونه راوړې زړه راوړې او ته ما ته جبه راوړې دې کې څه راز دی واورئ دې څه ورته وایي ده ورته وفرمایل وایي که چېرته جبه او زړه صحیح وي نو دا ټول بهتر دي او که چېرته د انسان جبه او زړه بد شي بیا دا هر څه د باندې وران وګرځېږي زما خوږو اسلامي وروڼو واقعي رښتیا خبره ده که د انسان زړه چېرته بدل شي نو هغه د هېڅ نه پاتې کېږي انسان زړه بدل شي په ده باندې زنګ چړاو شي زړه یې تک تور شي دنیا محبتو کې دی ډوب شي ما عزتمندو قدرمندو ترمذی شریف حدیث دی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو ان ابعد الناس من الله القلب القاسي فرمای په بندگانو کې الله نه لري بنده څوک دی الله په بندگانو کې الله رب کریم نه لري بنده څوک دی فرمای قلب القاسي هغه یو انسان چې کم انسان زړه سخت وي الله په بندگانو کې الله نه لري هغه یو بنده دی